هغې ته ورکولی شي. د قربانۍ غوښه څنګه تقسیمولی شي؟ د قربانۍ غوښې متعلق مسله دا ده چې قرباني غوښه ټول ځان دپاره هم استعمالولی شي. د قربانۍ غوښه ټوله صدقه کولی هم شي او بهتره طریقه د تقسیم دا ده چې د قربانۍ غوښه به 3 حصې کې. څو حصې به کې؟ 3 حصې. یو حصه به ځان ته کې، یو حصه به هغه غریبانانو ته کې کوم چې د رشته دار دي، او یو حصه به هغه غریبانانو ته کوم چې د رشته دار نه دي. او د قربانۍ غوښه اول دا و چې ایساروی به نه، بیا اسلام اجازت وکړو چې د قربانۍ غوښه که څوک د 3 ورځو نه زیات هم ایساروي نو ایسارولی شي، خو دومره به هم نه ایساروي چې هغه بوی شروع کړي او د هغې بېقراري شروع شي. یو سړي به خوب لیدو که نه چې دا ټول څاروي په جنت کې ګرځي، خوراکونه کوي، اسکاکونه کوي، خو ویده پکې خپل چیلي ولیدو چې په ځای باندې ولاړ دی اور د ځای نه ړکي نه، بالکل ځای باندې ولاړ دی. نو دا هغه خپل چیلي ته وی دا ټول څاروي ګرځي، ته ولې نه ګرځې؟ وی زما یوه خپله اوس هم په پرچ کې پرته ده، تاسو چې غوښې وخورئ خپل اډوکې ما ته راورسي بیا به زه ګرځم. نو دومره هم نه ایسارول چې هغه بوی وکړي او د کور کلي ټول کارغان دې نه خبر شي، پتار د غوښې اجوري اسخا بوی کوي او واړه مور ته وایي چې دا خو زه نه خورم، دې نه بوی ځي، یا ورته وایي چې دا کلکه ده. داسې بې حرمتي نه ده پکار، نور ایسارول جایز دي. قربانۍ نصاب